السلام علیکم ملګرو، زما د دې ویډیو کتو نه پس پتا سول اندازو شي عافیه صدیقی څومره قابل جنۍ و او په څه وجه باندې امریکای گرفتار کړی دا او دومره غټ الزامات په لګولې دي چې دا غي دراوتو هیڅ قسم لار نه ملاويږي. 2003 کې چې کله عافیه صدیقی د کراچۍ نه سره د دریو زامنو سره د دریو بچو غیب شوه نو دا غي اړو هیڅ پته نه لګیدا. په 2008 کې بیا د بګرام جیل نه سکیدیان او تختید او چې کله او تختید نو دا خبره کوله یاره چې کې دی نمبر 450 چې کومو دا غي د لاس ومونګه په جیل کې خوب نشو کوله او کې دی نمبر 450 چې کومو هغه بل څوک نه وغه پاکستان یو خزوه او دا غي نوم عافیه صدیقی نو 2003 نه ول 2008 پورې خو چاله پته نو چې عافیه صدیقی چرته غیب شو چرته غیب نشو سره د بچو زمکه خوړه اسمان خوړه خو چې په 2008 کې بیا دغه کسانو دا خبره دا انکشافات وک چې عافیه صدیقی د پاکستان یو خزه ده او د امریکای په قبضه کې د بګرام جیل کې او دا غي د چغو د لاس ومونګه د شپې خوب نشو کولای دومره باغی سره مطلب ټارچر کېده به دومره باغی وهل خوړل چې به داسې چغې وهلې چې دا غي د چغو د لاس به مونږ خوب نشو کولای. ډاکټر عافیه صدیقی دومره قابله د قران شریف حافظ جی چې د امریکای د غټو یونیورسيټونو دی پی ایچ ډی کړي و جی. بل طرف له د عافیه صدیقی باره کې د یونیورسيټي د عافیه صدیقی د یونیورسيټي پروفیسور ویلو چې دا غنوم دغه پروفیسور نوم روم چومسکی هغه دا ویلو چې عافیه صدیقی ځان له یو غټه اداره ده دا چې هر چرته زی دا به الته غټ انقلاب راولي دا به الته غټه تبدیلی راولي د کی دومره قابلیت ته د کی دومره ذهانت ته چې دا ځان له یو اداره ده جی. بل عافیه صدیقی د خپل پړای دوران دعوت اسلام به هم کولو او ورسره یو غټه سوشل ورکر هم و. د عافیه صدیقی اراده ډېر غټه اراده ډاکټر عافیه صدیقی د پاکستان نظام تعلیم کې یو ډېر غټ انقلاب یو ډېر غټ چینجز راوستل غوستل او د دې مقصد د لپاره ډاکټر عافیه صدیقی یو نوې نصاب یو نوې سلیبس هم تیار کړو. تاسو لا پته اکثر مونږ خبره کوو چې زموږ د سکولونو کورسز چې کوم دي زموږ د سکولونو کتابونه چې کوم دي دا ډېر زاړه دي دا کورسونه چې کوم دي دا ډېر زاړه دي او دا اپډیټ کول غواړي. نو عافیه صدیقی په دې باندې کار روان کړو چې هغه یو نوې نصاب یو نوې سلیبس هم جوړ کړو چې پاغي کې د ماډرن سلیبس سره د ټولو مذهبونو علم هم پروت ټولو مذهبونو چې هغه کورس په کم سټوډنټانو وي کم طالبانو کم د سکول سټوډنټانو به هغه کورس وي نو له خپل پته لګیدا چې اسلام یو ډیر سچا مذهب دی. عافیه صدیقی په دغه سلیبس کې په دغه نصاب کې د ماډرن ساينس سره د قران شریف داسې نصاب شامل وکنه چې کم تعلیم چې کم سټوډنټ په دغه تعلیم کولو چې لکه مطلب د کلاس 1 نه به کلاس 10 پورې رسیدو نو هغه به یو ماډرن ساينس هم وي او ورسره به د قران په ترجمه او تفسیر باندې هم کمپلیټلی په هغه داسې یو نصاب یو داسې سلیبس تیار کړو تقریبا 80-90% هغه تیار خو بیا په دغه دوران کې هغه گرفتار شو نو هغه چې څومره هم ورک کړو د هغه لیپټاپ د هغه ټول ډاکومېنټس د هغه گرفتاری سره هغه امریکای قبضه کړی د هغه هر څه چې کوم دي امریکای سره نو هغه نصاب چې کوم دی د هغه لیپټاپ ډیټا وغیرہ هر څه اوس ختم دي چې څومره هم سټرګل کړو څومره هم مهنت کړو هغه په وبو باندې لو شوی دی. د عافیه صدیقی دومره غټه اراده وی ګوره نو تاسو خپل بیا سوچ وکئ چې یو کس دومره غټه اراده لري د پاکستان د پاره چې هغه د پاکستان د راتلونکي چې کم نسل د هغه سوچ کول راتلونکي نسل چې کم نن سبا که تاسو ګورئ موږ بار دا ګیله کو چې زموږ د سکول کورسز زموږ د کالج کورسز زموږ چې کم نصاب دی زموږ چې کم سلیبس دی زموږ چې کم بوکس دا اپډیټ کول غواړي نو دا سوچ عافیه صدیقی په 2003 کې کمپلیټ کړو چې هغه یو کورس چې کم دی هغه لانچ کول یو نصاب چې کم دی غیر اوکونه دی پته چې بیا امریکای له لګیدا نو عافیه صدیقی چې دومره غټه اراده لري نو چې امریکای له پته ولګی نو بیا مشکوک قرار کا او په 2003 کې د کراچۍ نه سره د دریو بشومان سره د دریو بچو اوچته کړل شو 15 کال د هغه پته هم نه لګیدا چې غریب کم زیاده او کم زینه ده بیا خو چې بګرام جیل نه کم کسان کم قیدیان او تختیدو نغې دا انکشافاتو چې کې دی نمبر 450 مون خوب لنه پریدي او کې دی نمبر 450 بل څوک نه دا پاکستان یو خزه د چنومي عافیه صدیقی دی جی. بیا د بګرام جیل کې دا دومره زیاته ټارچر شوی و ډیره زیاته زخمی و نو د علاج د پاره بیا تقریبا سمثینګ 2010 وکړه د سوک 2009 یادای کمپلیټ علم بوس عافیه صدیقی سره وی چې د بګرام جیل نه بیا امریکای له شفت کړل شو او الته په دې باندې دغه مقدمه ولګي د کوم مقدمه چې په تیر شو ویډیو کې تاسو سره ما ذکر کړو چې عافیه صدیقی باندې دا کم مقدمات لګیدلی چې د امریکای په فوجیانو باندې ډزې کړې دی او د القاعده سره تعلق لري په دې وجه باندې بیا د
الته په دغه چارجز ولګېده او جج چې څه ټایم دا وکتل چې دا خو عافیه صدیقي دومره قابله ده او هغې له پته ولګېد چې راتلونکي ټایم کې دا زموږ دپاره یو تھریټ جوړېدی شي نو هغه جج چې کوم دی هماغه ټایم ګلټي اف آل چارجز د څومره هم چارجز په دې لګېدلي نو هغه جج وویل چې بالکل دا چارجز په دې لګول پکار دی او دا ګناهګاره ده. عافیه صدیقي که ډېرې چغې والې چې زه ګناهګاره نه یم خو جج ورله وویل چې ته ګلټي یې ته ګناهګار جی نو دا په دې ګناه کې په هغې باندې ولګېدو 86 سال قید 86 سال قید په عافیه صدیقي باندې ولګېدو او د هغې دوه مشران بچي چې کوم په 2010 کې پاکستان ته واپس راولېږل او یو ماشوم چې کوم ماشوم و هلک یا جنۍ وه د هغې لا تر اوسه پته نه لګي چې هغې زوی وه که لورې وه خو دوه ماشومان چې کوم دي هغې پاکستان له په 2010 کې واپس رالیږلي وو جي نو دا د عافیه صدیقي حوالې سره یو کمپلیټ خو له خیر نشو ویلی څه لږ ډېر معلومات چې کوم دی ما را جمع کړی تاسو سره مې شریک کړو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کوئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوئ پیج هم لایک کوئ والسلام